نن اسلام موږ ته سخت کاری، نن موږ د دین لپاره سخت څه تیر غلا، نن دین لپاره سخت دومره موږ ته ګران شوی را چې 5 وخته مونږ په جماعت کې کول موږ ته ګران شوی دي. امنګه د صحابه کرامو حالات ته ګورو کنه چې هغه څومره په سخت سره اسلام او دین نه وړو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ وی یو ورځ د کافرانو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام وهو نو ما وی چې اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، آیا تاسو داسې سړی وجه نه چې هغه وی چې زما رب الله دی؟ نو وی د کافرو پر نبی علیه الصلاۃ والسلام پرې خو دو وی په ما باندې حمله شروع کړه او زی دومره وهلم او زما د مخ دومره په پیزار باندې وو چې زما په مخ کې د پوزې پته نه لګیرا. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی او زه د ماخام پوري وزه بهوش وم او زما د خاندان خلک وی اسلام لا نور وړي، و زما د خاندان خلک زما سره ناستو او د کافرو ته ویل کړه سړی مړکل نو غره منګم پریدونو. وی ماخام چې کله زه په هوش کې شوم نو ما پورن ویل چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سهل نبی علیه السلام بسنګ په څه کیفیت کې بي. نو یا کافر چې زما د خاندان کم خلک واغوي چې د لاسه ته تکلیفونه درډګيږي او ته وسم داغه تذکرہ کې داغه خبرې کې نو یاغو زمانه استلاړه او زه یوازې صرف زما مور ما سره پاتې شو او زه یوازې پرې خو دم په هغه ټیم کې لازم مور ایمان نه راوړې. امام مور ته وی چې تر هغه وخت پورې به خوراک او اسکاک نه کوم تر سوچ تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته بولې نه ما او یا د ماته د نبی علیه الصلاۃ والسلام حالات نه بیان کړي. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مور وی زه د ام جمیل رضی الله عنها خواله رالمه ما ورته وی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د سی وهله دی او په سخت حالات کې خوراک اسکاک نه کې د نبی علیه السلام څخه کیفیت دی. وی هغه زما خواله رااله ماسختن چې کله تیارس شو خلکو دسو نو موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام وی د ام جمیل د ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی موږ ابو بکر صدیق رضی الله عنه د لاس نه نیول د نبی علیه السلام مجلس ته بوته او په داسې سخت حالات کې بوته چې هغه تلم نسو. و چې کله د نبی علیه السلام مجلس ته موږ لاړو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر پس بد حالات باندې نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق ول د نسترګونه وخ کې وبایلې او خواته چې صحابه کرامو د اور سترګونه مخ کې وبایلې او ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی یو مشرک چې زمانہ پوزه وهل دا غیر مت ډیر تکلیف دی. نو محترم د دین راغله په سختو سره دی تکلیفونه نن موږ ته دین باندې چلیدل ګران شوی دی. د دین د پاره خو چلیدل د دین د پاره د دین کار کول خو ډیر رسته خبره ده چې وایي چې 5 وخته مونږ د نارینه او د پاره په جماعت کې هغه موږ ته ګران شوی دی چې موږ وایو چې غیبت او چغلی او دروغ ګناه را دا غیر موږ ځان نشو منع کولای. نو بیا د دین لوی کارونه به محترم موږ څنګه کوو؟